دا مصافحه بعد صلات دا مسله ولې موږ ذکر کوو دا زموږ د بریلویانو په دې مسله باندې اختلاف دی چې د لمانځه وروسته مصافحه شته که نشته. نو د لمانځه وروسته بیا خاص کر دا پنځه لمونځونه په پنځو لمونځو کې بیا خاص سهار و مازدیګر اهل بدعت بریلویان چې کوم دي هغه څه کوي یو د بل سره مصافحې کوي، او یو چې کوم دي بیا د اختر د لمانځه وروسته یا د اختر په ورځ باندې د سهار د لمانځه وروسته خلک مصافحې کوي. دا اهم مسله ده. موږ په دې باندې دغه ذکر کوو، نو حوالې ذکر کوو، فتاواوې ذکر کوو چې دا مصافحه کول د اختر په ورځ باندې سهار د لمانځه بعد دا رقم په عیدګاه کې د اختر د لمانځه بعد دا مصافحه کول چې دا مصافحه چې شته دا بدعت ده. ولی یو خدا دی علامه شامی فرمایي چې ان المواظبه عليها بعد الصلاه خاصه قد يؤدي بالجهله الى اعتقاد سنيتها. کتوازی سنت نه بولم دا خو د غیر شکار دی، د ثواب کار دی، د خوشحالي ورځ ده، بس موږ د غیر روبړ کوو. نو که ته راولاړ سي یو ورځ کې پروا نه لري، او که ته راولاړ سي هره ورځ یې کوې یا په هر اختر کې کوې، مواظبت ورباندې کوې، نو علامه شامی فرمایي چې دا جاهلان خلک بیا دا عقیده ساتي چې دا د اختر د ورځې سنت دی یا د لمانځه وروسته دا کار کول دا سنت دی. دا جاهل په دې څه پوهېږي؟ هغه عمر د پلار ورځ نیکه دا وخت سره روان وي لکه اوسي بعضې جاهلان علما هم دا رقم دي، ځان ته عالم وایي او مناظر احناف وایي زموږ د پلار ورځ نیکه طریقه و ده، دا خو یو ښه عادت دی، یو ښه کار دی. نو اوس په روغبړ کې څه ګناه ده؟ نو علامه شامی څه فرمایي چې ان المواظبه عليها بعد الصلوات خاصه قد يؤدي بالجهله الى اعتقاد سنيتها، چې مواظبت پر دغه مصافحه باندې وروسته تر لمانځه دا جاهلان و دې طرف ته بیایي چې هغه اعتقاد د سنتوالي د دې ساتي. بیا نو یو کار سنت نه دی او جاهل سړی هغه ته چې شوی سنت وایي. مارتل دغه نامنهاد مناظرین هم په حکم د جاهلانو کې دي، ځکه هغه هم دې ته سنت وایي، دا بدعت ته دی چې شوی سنت وایي. بیا فرمایي علامه شامی وروسته ذکر کوي مع ان ظاهر کلامهم انه لم يفعلها احد في السلف. و ظاهر د دې کلام د دې فقهاو ششتي چې دا کار چې کم دی دا نه دی کړی په سلف کې چا، ویني په اسلافو کې دا کار یو چا نه دی کړی. هغلته دا جاهلان بریلویان څه فرمایي؟ هغوی دا زموږ د پیړیو څه دا کار چې کم دی هغه زموږ اسلافو کوي. نو علامه شامی په سلف کې خو دغه روغبړ د لمانځه وروسته چا نه دی کړی. دا روغبړ د اختر په ورځ باندې د سهار په مسجد کې کول یا په عیدګاه کې کول، دا عیدګاه لمونځ صحابو هم کوي. دا د اختر ورځ پر صحابو باندې امرا کړله. صحابو سهار په لمانځه کې سهار د لمانځه بعد د اختر په ورځ باندې یو د بل سره روغبړ نه دی کړی. دا رقم صحابه کرامو د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې یو د بل سره روغبړ نه دی کړی. نو که چیرې دا ښه کار وای نو صحابو به خامخا کړی وای، ځکه صحابه کرام د مصافحې په حکم باندې خبر وو او په دې خبر وو چې دا سنت کار دی او دا ثواب لري. نو هغو چې کوم دی په دا ځای باندې نه دی کړی، نو زموږ لم پکار دی چې په دا ځای کې د دې شي څخه ځان وساتو. او بل طرف ته په موږ کې خرابي دا ده چې موږ دې ته لازم وایو، یو همیشه توب باندې کوو، دویم دا دی دا ته موږ لازم وایو، او بل دا دی دا د اهل سنت شعار دا خلق بولي. دا بریلویان څه دي؟ او دا د اهل سنت شعار دی، حالانکه دا د اهل سنت شعار نه، دا د چا شعار دی؟ دا د شیعګانو شعار دی. علامه شامی فرمایي چې دا من سنن الروافض، دا د اختر د لمانځه بعد روغبړ کول یا د سهار د لمانځه بعد یا د لمانځو د سهار او د مازدیګر د لمانځه بعد روغبړ کول، دا څه دی؟ من سنن الروافض، دا د شیعګانو طریقه ده. نو ته ځان ته سني وایې او د سهار د لمانځه بعد یا د اختر په ورځ د سهار د لمانځه بعد په مسجد کې سره راوغورځېږي، یو د بل سره روغبړونه کوي، او دا رقم په عیدګاه کې سره راوغورځېږي، یو د بل سره روغبړونه کوي. دا چې کوم دا د شیعګانو طریقه ده. هغه ذکر کوي وذكر ان منهم من كرهها لانها من سنن الروافض. دا علامه شامی ذکر کوي
چې بعضو د دې فقهاو څخه دغه مصافحه چې دا مکروه ګڼلې ده، ځکه دا د شیعګانو طریقه ده. نو چې شیعګانو طریقه ده، نو د دې سبب څه به کوې؟ ځان وساتې. او بیا ذکر کی واعتبر ابن الحاج هذه المصافحة من البدع التي ينبغي ان تمنع في المساجد. ورته ګوره ابن الحاج رحمه الله وایي دا مصافحه د هغه بدعاتو څخه ده چې پکار دی چې د دې څخه منع وسي په مساجدو کې. اوس خلک وایي دا خو ښه کار ده، خو یو د خیر کار دی، دا خو مسلمانان په دې ورځ باندې خوشحالي کوي، نو په مسجد کې مصافحه ښه کار دی، ته څنګه منع کوې؟ دا ښه کار نه دی، دا بدعات دی. دا مسجدونه به د بدعاتو څخه صفا کوې. نو بدعت چې کوم دی هغه حرام کار دی چې ته کوې، او بیا بدعت کوې په مسجد کې، دا خو نور ګناه لري، دا سنت نه ده دا رقم مصافحه. ځکه ابن الحاج څه فرمایي؟ هذه المصافحة من البدع التي ينبغي ان تمنع في المساجد. مناسب دا ده چې دا منع سي په مساجدو کې، لأن موضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم. هغه ذکر کوي چې مصافحه د مسلمان سره چې جواز لري، هغه هغه وخت دی چې یو مسلمان سره ستا ملاقات وسي. ملاقات په وخت کې مصافحه بالکل جایز ده. او دا چې د کور پر یوه ځای باندې سر روانې، د دې خوا مسجد له یو ځای روان دي، یاران دي، ورور دي، زوی پلار دي، وینې د اکا زوی دي، دته د دې خوا مسجد له پر یوه ځای روان دي، ګپې سره کوي. چې هلته لمونځ وسي، بیا یو پر بل باندې راوغورځي، روغبړونه شروع کړي. دا چې داسې ښه کار دی، نو هره ورځ ولې نه کوې؟ دا نور ورځې بیا کم ځای دغه کې راغلی وي. بل دا دی نور ورځې چې ته کوې، دغه دپاره هم دلیل بیا موږ غواړو درڅه. نور ورځې ولې نه کوې؟ نور ورځې چې کوې نو به دلیل پېښې. که خالي په دا ورځ باندې کوې، نو په کوم دلیل باندې کوې؟ دا نور ورځې پرېږده په کوم دلیل باندې؟ که نور ورځې ته زه کومه، نو د هغه دپاره هم دلیل غواړو. او که نور ورځې نه کوم، صرف په دا ورځ باندې کوم، نو په دې ورځ باندې هم دلیل څه غواړم. ځکه مصافحه چې کوم د عند لقاء المسلم راغلی ده، چې د مسلمان سره ستا ملاقات وسلو، بیا به څه کوې؟ مصافحه به کوې. لا فی ادبار صلات، د لمانځه وروسته مصافحه په شریعت کې جواز نه لري. فحیث وضعها الشرع توضع، کوم ځای چې شرع دا مصافحه جایز کړې ده، هلته به کېږي. فینهى عن ذلک ویزجر فاعله، نو منع به کېږي د مصافحې څخه، او زجر ورکول کېږي فاعل د دې مصافحې لره. نو پر اسلامي حکومت باندې دا لازمه ده چې په کومو ځایو کې دا بدعت شروع وي، دا بدعت به اسلامي حکومت منع کوي. دا علامه شامی رحمه الله ذکر کوي ما اتا من خلاف سنه. نو اوس په دا مسجدانو کې چې سهار د لمانځه بعد یا د اختر په ورځ باندې د عیدګاه د لمانځه بعد د دې خوا یو ځای ځي، او هلته چې لمونځ وشو د هغه وروسته بیا یو د بل سره د هغه کسان چې تر اوسه ګپې سره کولې په یوه موټر کې سپارو، بیا یو پر بل باندې راوغورځېږي، روغبړونه کوي. دا روغبړ چې کوم دا بدعات دي. دا یو خو د دې التزام کېږي، دویم چې کوم دا په دې باندې مواظبت کېږي، دریم دا د کچانو کې هغه ته بدرت ویل کېږي. هغه د اهل سنتو څخه بعضې خلک څه کوي؟ باعث وي دا وهابي دي، دا به ګوره کم نوي دین راوړي دي، او ملامتوي یې. که چیرې دا رقم خبرې پکې موجودې سولې، نو بیا دا کار چې کوم دی دا سنت نه دی، دا بدعت دی. دا او که چیرې خالي دا رواج په طور باندې کېږي، خلک یې دین نه بولي، مواظبت نه ورباندې کوي، او د هغې د خوشحالۍ په طور باندې کوي، بیا جواز لري. لیکن دا رسم دی، دا رسم قابل ترک دی. دا ځکه رسم چې کوم دی هغه آخر بدعت جوړ شي، بیا خلک لازم وګڼي. نو د اختر په ورځ باندې او دا رقم د اختر په ورځ د سهار د لمانځه بعد روغبړ کول، دا زموږ په معاشره کې دا چیز ده که رواج په طور خلک کوي هم قابل ترک دی، او که چیرې لازم بولي او سنت بولي بیا خو بالکل دا بدعت دی. نو د اختر په ورځ باندې بیا خاص کر په مسجدو کې دا کم خلک دا روغبړونه کوي. دا روغبړ په مسجد کې دا ګناه لري، ځکه دا بدعت جوړ سلو.